السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو لیدونکو کتونکو، نن به موږ انشاءالله پر ټینس باندې غږ او دغه ویډیو به خاص کار د سټوډنټس د طالب العلم طبقې دپاره وي او یا د هغو ځوانانو کسانو دپاره وي چې کوم هغه انګریزي زده کول غواړي او په انګریزي ځان پوهول غواړي، نو د هغو دپاره دا ټینس زده کېدل ضروري دي. او دا ټینس دی چې شی ټینس معنی څه ده او ټینس دی د کومې ژبې لفظ، په دې باره کښې به انشاءالله موږ نن پر دې باندې خبرې کوو. ټینس دا د لاتیني ژبې لفظ د ټیمپس ځای راوتلی. په لاتیني ژبه کښې و زمانه ته یا و وخت ته ټیمپس وایي، سوه هغه ته په انګریزي کې ټایم وایي او په موږ په اردو یا پښتو کښې وخت یا زمانه ورته وایي. دغه ټایم یا دغه زمانه یا دغه وخت بیا په درې ځایه تقسیم دی. دغه ګریمر چې موږ کوم وایو دا صرف د انګریزي ګریمر نه دی، دا د عربی هم دی، د اردو هم دی، د پښتو هم دی. یعنی لکه دا کم شان چې موږ وایو نمونه به الټه وي، په هر ګریمر کې به دغه شان راغلی وي. اوس په هر زبان کښې یا به تېره زمانه وي یا به موجوده وي یا به را روان وي. او زمانه په درې قسمه تېره سوې زمانه چې ماضي ورته وایي یا پاسټ ورته وایي، موجوده زمانه چې حال یا پریزنټ ټینس یا زمانه ورته وایي، او درېیمه مستقبل را روانه یا فیوچر ټینس یا را روانه زمانه ورته ویل کېږي. یعنی که یو کار به لیا سوی وي په تېره زمانه کې، لیا به اوس کېږي او لیا به بیا کېږي. دغه درې او د دغه تعلق چې کوم دی د زمانې تعلق هو ډایرکټ له ورب سره دی، له نون سره نه دی، له فعل سره دی. یعنی دا کار به لیا سوی وي، لیا به کېږي، لیا به بیا کېږي. نو په دې کې بیا که موږ وګورو د هرې زمانې بیا څلور قسمه دي. د ده هم 4 قسمونه دي، د ده هم 4 قسمونه دي، د ده هم 4 قسمه، 3 4 12، دا بیا 12 راځي. ټیک شوه. نو موږ به انشاءالله د 12 ټینس یایو، موږ به پر هر ټینس باندې ځان ته غږاږو، خو تر دې مخکې به یوه بله ویډیو ضروري وي چې هغه موږ پر وخت پر ټایم وغږاږو چې ټیم ته خلک په کوم نظر ګوري، مسلمان په کوم نظر ورته ګوري، کافر په کوم نظر ورته ګوري، او د ده استعمالېدل څومره اهم دي، او سړی چې تر یو ځایه، تر یو مقامه، تر یو مقصده، تر یو ټارګټه ځان رسوي، نو څنګه به رسوي. نو په دې کې به دا ټایم ټیبل یا نظام الاوقات د ټایم جوړوي، نو بیا به دا رسېدلی شي. به هر حال زمانه په درې لیا ساده جمله به وي، زمانه به وي، لیا به جاري وي، لیا به مکمل وي، او لیا به مکمل جاري وي. لکه دا ته موږ سمپل هم ورته ویلی شو، انډیپینډنټ هم ورته ویلی شو، کانټینیوس جاري او پرفیکټ معنی مکمل، یو خبره مکمل سي بس. او کومه چې په یو مقرر وخت کښې جاري وي نو هغه ته پرفیکټ کانټینیوس ویل کېږي. سمپل، کانټینیوس، پرفیکټ او پرفیکټ کانټینیوس. د نن ویډیو د غورې ډېره ده او انشاءالله بله ویډیو به موږ پر ټایم باندې جوړو، وخت. بله ویډیو به انشاءالله پر وخت باندې وي او پر ټایم چې موږ وغږاږو نو د ټایم اهمیت او د ټایم قدر به له موږ سره پیدا شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.